بعض ټیم کې انسان لمونځ کې شک راشي، نو آیا مونږ ته اوس څه پکارداري چې څو رکعته مو وکړو، 3 مې وکړو که 4 مې وکړو؟ 4 رکعته مونځ دی، په کې شک شي چې یاره ما 3 رکعته وکړو که 4 مې وکړو، د دې حل به څه وي؟ نو د دې حل دا دی چې کله که شرطه دا شک مونږ له په لومبي ځل باندې راغلی وي، نو مونږ له پکار دا دی چې مونږ مونځ مات کړو او دوباره د سر نه نوی مونځ وکړو، د سر نه مونځ شروع کړو او که نه دا شک مونږ له بار بار راځي چې یاره ما 3 رکعته کړي که 4 مې کړي، یا 2 رکعته مونځ دی په هغې کې شک دی چې یاره ما 1 رکعت کړی که 2 مې کړي دي. خیال مته انسان غلطي، نو پکار دا دی چې کله 3 او 4 کې شک شي نو دا 3 رکعت یقیني دي، لکه مطلب دا چې 3 مې کړي خو صرف دې کې شک دی چې 4 مې کړی دی او که 4 مې نه دی کړی په دې کې شک دی. نو چې کله په دې کې شک شو نو 3 یقیني دی، نو ته په هغه رکعت باندې کینی او ورپسې یو بل رکعت خو مو کې 4 او په هغې به هم کینی او آخر کې به سجده سهو وکړي، نو انشاءالله ستا مونځ به ټیک وي. خو دا به یاد ساتي چې سجده سهو به کې، که سجده سهو دې ونه کړه بیا دې مونځ نه ټیک کېږي. خیال مه دی، دا اکثر د شیطان د وسوسو نه وي چې یاره مونځ له مونځ کې وسوسې راولي چې یاره دا کار دی، دا کار نه پاتې، دا کار نه پاتې دی. نو که بیا انسان بیا مونځ د سر نه کوي، بیا مونځ د سر نه کوي، نو د له ګرانه ده، ځکه چې انسان دی مصروفیات ډېر زیات وي، کاروباریان خلکو ته اکثر ډېر ګرانه وي ځکه چې د هغې شپه ورځ په کاروبار کې تېرېږي، نو په دې وجه باندې نو په 3 رکعت به هم کیني او په 4 به هم کیني. که چېرته شکې شي اول خو که یقین راو چې یاره یا 3 مې کړي دي نو بس یې 1 رکعت ورسره ولیکي، او که نه یقین راو چې یاره 4 رکعت دی نو بیا هم ټیک ده. خو دا په هغه صورت کې چې کله شک دی او یو طرف له یقین نه ځي چې 3 کړي که 4 نو په هغه 3 رکعت به کیني، 4 رکعت به کیني او سجده سهو به وکړي، انشاءالله د مونځ چې کوم دی نو ټیک دی. خیال مو دی. والسلام.